نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دویم درس دی په دې خبره کې چې جمعې لمانځه نه مخکې او وروسته څو رکعاته سنت کول پکار دي. نو مخکې هغه خبره واضحه شوه په اولني کلیپ کې چې څلور رکعاته دې کول غواړي، هغې دلایل ذکر شو. اوس دا خبره کوو چې جمعې لمانځه نه وروسته څو رکعاته کول پکار دي. په دې درس کې به هم بعضې هغه حدیث ذکر کېږي کوم چې مخکیني درس کې ذکر شو چې پای کې دا خبره راغلې وه چې نبی علیه السلام به مخکې هم څلور رکعاته کول، وروسته به هم څلور کول. دغه مشترک احادیث په دې باب کې هم استدلال ته په دې کوو چې په هغه مخکې درس کې ته موږ ثبوت په قبولیت باندې وکړو چې د جمعې د لمانځه نه مخکې څلور رکعاته پکار دي. اوس په دې درس کې استدلال کوو د دې دپاره چې وروسته ته هم څلور رکعاته کول پکار دي. او بعضې روایت په داسې چې هغه په مخکیني درس کې به نه ذکر شوي بلکې هغه په دې کې نه وي، او دې خبر دپاره به استدلال کېږي چې څلور رکعاته پس د جمعې نه وکړی شي او که شپږ وشي. نو ټول اول دې خبرې وضاحت کوو چې زموږ د احنافو دننه په خپل منځ کې په دې کې یو اختلاف شته چې د جمعې د لمانځه نه وروسته څلور رکعاته کول پکار دي او که شپږ رکعاته کول پکار دي. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې څلور رکعاته پس د جمعې نه کول پکار دي، خو د شپږو د نه کولو د شپږو د دې نه دی قایل چې که شپږ چا وکړه نو ګناهګار دی، بلکې شپږ هم کولی شي، خو د هغه مبارک په نسبت باندې سنت مؤکده پس د جمعې د لمانځه نه څلور رکعاته دي. او په تفصیل د مذهب د صاحبینو کې زموږ په دې کتابونو کې لږ شانته اختلاف شته. هغه دا چې بعضې کتابونو دا ذکر کړي چې د صاحبینو په نسبت باندې شپږ رکعاته دي، او بعضو کتابونو دا ذکر کړي چې نه، امام محمد رحمت الله علیه د امام حنیفه رحمت الله علیه سره ملګری دی، څلور رکعاته وایي، او امام ابو یوسف رحمت الله علیه یوازې شپږ رکعاته وایي. نو لږ شانته هغه اختلاف د کتابونو په نقل د مذاهبو کې شته. دا زما لاس کې معارف السنن دی، جلد څلورم، صفحه د دې 411 او باب دی باب فی الصلاة قبل الجمعة وبعدها. د دې لاندې دی لیکي چې وبعدها اربع عند ابي حنیفه. امام حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې فس د جمعې د لمانځه نه څلور رکعاته دي، وست عند صاحبيه، یو شپږ رکعاته دي په نسبت د صاحبینو باندې. ونص الشافعي في الام اربع بعدها كما في شرح المهذب. امام شافعي رحمت الله علیه په کتاب الام کې لیکلي دي چې د جمعې د لمانځه نه وروستو هغه څلور رکعاته کولی شي. والاربع بعدها مروي عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي. او د جمعې د لمانځه نه وروستو څلور رکعاته دا روایت کړی شوي دي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، د علقمه نه، او دغه رنګې د امام نخعي نه، او قول ابي حنیفه والشافعي واسحاق. او دغه قول چې کوم دی دا د امام حنیفه دی، امام شافعي دی، امام اسحاق بن راهوی دی. او الرکعتان بعدها مروي عن ابن عمر. او دو رکعاته کول پس د جمعې د لمانځه نه دا روایت کړی شوي دي د ابن عمر نه، د عمران بن حسین نه، او د نخعي نه. والست مروي عن علي وابن عمر. والست مروي عن علي وابن عمر وابي موسى. او شپږ رکعاته پس کول د جمعې د لمانځه نه دا هم روایت کړی شوي دي د علي رضی الله عنه، د ابن عمر رضی الله عنه، د موسی الاشعري نه، او قول عطاء والنووي والثوري. او دا قول د عطاء رحمه الله د امام ثوري دی، او ابو یوسف او د امام ابو یوسف دی. الا ان ابو یوسف استحب تقدیم الاربع. او دومره ده چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا خوښه ګڼي چې په دې شپږو رکعاتو کې به څنګه کولی شي، اول به څلور رکعاته کې، بیا به چې کم دی دوه رکعاته کې. وعن الشافعي ما اكثر بعده واحب. هذا ملخص ما حكاه في العمده. او امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې چې هم دی هغه څلور شو. نو نچوړه او خلاصه د دې خبرې دا راووته دغه مذاهبو چې د امام حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې څلور رکعاته سنت دي پس د جمعې د لمانځه نه. او د صاحبینو په هغه مسلک کې چې کومه دی په مذهب نقل کولو کې زموږ د علماو نقل اختلاف راغلی دی. بعضې وایي صاحبین په شپږو رکعاتو قایل دي، او بعضې وایي چې نه، امام ابو یوسف یوازې په شپږو رکعاتو قایل دی، او طرفین چې امام ابو محمد دی
امام ابو حنیفه رحمت الله دی په څلور رکعاتو باندې قایل دي. دا څلور پس ته دینه کول د صحابه هم چې کوم د غینه مروي دي لکه د عبد الله مسعود صاحب نه د القمه د خعینه او دغه رنګ امام شافعي نه حساب د نحوی ده او دوه رکعات هم پس ته جمعه مازه ثابت دي چې اول دوه وشي او بیا پس شپږ وشي. دا د ابن عمر ځنه ثابت دي، د عمران بن حسین نه دي، د خعینه دي، شپږم مروي دي د علي ځنه، د ابن عمر نه، د موسی اشعری نه. دا قول عطا نام نقل دی، د ثوري نام دی، د یوسف نام د امام یوسف صاحب وایي چې اول دې څلور رکعاته وکړی شي بیا دې دوه رکعاته وکړی شي. او د ابن عمر نه رضی الله تعالی عنه چې نقل دي نو اول دوه رکعاته پس د جمعې لمانځه ده او بیا پس څلور رکعاته دا نقل کړی شوي دي. د امام ابو یوسف رحمت الله علیه دپاره دلایل چې کوم دی په دې باب کې ذکر کولی کېږي خو نچوړې ته مخکې وایم. که موږ د ارزو کتابونو ته ورشو لکه تاسو ته په تفصیل سره ذکر کېږي نو په بعضې روایتو کې دا راغلي چې نبي علیه صلات وسلام مبارک پس د جمعې د مانځه نه هغه څلور رکعاته کړي دي او په بعضو روایتو کې دا راځي چې نبي علیه السلام پس د جمعې د مانځه نه دوه رکعاته کړي. نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه جمع راولي په مابین د دې دوو د څلورو کې چې جمع یې راوستله خو هغه شپږ شو او امام حنیفه رحمت الله علیه جمع نه راولي بلکې هغه دغه څلورو والا چې کوم دی ترجیح ورکوي او دغې پسې هغه روان دی. امام یوسف صاحب د جمع قائل نه دی په مابین کې چې جمع راوسته شي شپږ ترې جوړېږي خو بیا تقدیم د څلورو ولې کوي ځکه د ابن عمر ځانونه خو مخکې دوه رکعاته ثابت دی او بیا ترې څلور دي. نو امام یوسف صاحب چې کوم دی دا ولې کړې ده د تقدیم د څلورو په دوو باندې. نو هغه یو اثر دی د عمر ځانونه چې دا نقل دی په آثار السنن کې په صفحه 268 کې او دغه رنګ نقل دی په شرح معانی الاثار کې او دغه رنګ په طبراني کې معلوم کبیر کې راوړی کنه. هغه اثر دا دی چې ان عمر رضی الله عنه كان يكره ان يصلي بعد صلاه الجمعه مثلها. عمر زمونه دا بل مکروه ګڼله چې د جمعې مانځه پسې وروسته داسې لمونځ وکړی شي چې هغه په مثل د جمعې د مانځه په تعداد د رکعاتو کې په تعداد د رکعاتو کې د جمعې مانځه پسې مثل دوه رکعاته راځي ځکه د جمعې مونځ دوه رکعاته دی نو په پسې متصل بیا دوه رکعاته کول دا به عمر له مکروه ګڼل. نو چې مکروه به یې ګڼل نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وجه څلورو ته مخکې کا او دوه پسې وروستو کا چې دا کراهت ترېنه ختم شي. دغه رنګې ما سره بل کتاب دی هغه مرقات شریف دی شرح مشکات جلد دریم دی او صفحه د هغې 223 ده. دی وایي چې دا څلور رکعاته فس د جمعې نه کول هغه بره حدیث پاک نه استدلال کوي که نه د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی قال قال صلی الله علیه وسلم من کان منکم مصلیا بعد الجمعه څوک چې ستاسو نه لمونځ کوي پس د جمعې نه فلیصلي اربعا نو د دې څلور رکعاته وکړي. د مسلم شریف روایت دی مسلم په حوالې ویلي په دې حدیث باندې دی لاندې مولا خلیل لیکي او قول ابي حنیفه و محمد دا قول امام محمد دی او د امام ابو حنیفه دی. کوم قول یعنې د جمعې نه مانځه نه وروسته دي څلور وکړی شي. دګوره دلته امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ملګری کړی دی. وعن ابي يوسف ان السنه بعدها ست. امام یوسف رحمت الله مسلک دا دی چې د جمعې نه مانځه نه وروسته شپږ رکعاته سنت دي. نو دلته امام ابو یوسف صاحب واضح کړی دی جمعا بین الحدیثین. امام ابو یوسف صاحب جمع راولي په مابین د حدیثینو کې. څنګه کوم حدیثینو کې یو خدای حدیث شو چې مې ویله چې نبی علیه السلام وفرمایل من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فلیصلي اربعا. او بل روایت چې کوم دی هغه د بخاري او د مسلم دواړو دی هغه روایت داسې دی هغه د ابن عمر څخه روایت دی چې قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف. نبی اسلام د جمعې مانځه لمونځ نه کولو تر دې چې واپس شي کور شریف ته. نو فیصلي رکعتین فی بیته په خپل کور کې دوه رکعاته کول متفق علیه بخاري مسلم حدیث دی. د دې دواړو حدیثونو په مابین کې جمع راوستله امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې یو پیر د نبی علیه السلام مبارک امر راغی چې څلور رکعاته وکړي پیل د نبی علیه السلام مبارک راغی چې دوه رکعاته یې کړي نو جمع وکړه څلور هم وکړه او دا دوه پسې هم وکړه نو چې دواړه وکړی شي دا به شپږ رکعاته شي. امر د نبی علیه السلام مبارک چې په څلور رکعاتو راغلی دا په صحیح مسلم کې ذکر دی څوک جرم نشي کولی صحیح حدیث دی. او پیل د نبی علیه السلام چې په دوه رکعاتو راغلی هغه د بخاري او مسلم دواړو حدیث دی هغه هم صحیح حدیث دی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه جمع وکړه په مابین د دې دواړو حدیثونو کې. او لما روي عن علي انه قال من كان مصليا بعد الجمعه فليصلي ستا. یا خو جمع راولي په مابین د دې دواړو حدیثونو کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا کوم ذکر شو
او یا د امام یوسف صاحب سره په دې شپږو رکعاتو سنتو باندې بل دلیل دی چې هغه دلیل هغه د علي رضی الله عنه اثر نقل دی چې علي رضی الله عنه فرمایي من کان مصليا څوک چې تاسو کې مونځ کوي پس د جمعې نه فلیصلي ستن د شپږ رکعات وکړي. مرقات دریم جلد صفحه 223 کې دا روایت ذکر دی اثر او دا اثر چې کوم دی امام ترمذی هم ذکر کړی دی په خپل سنن کې په جلد دویم 401 صفحه کې 401 صفحه کې او وروسته د دې حدیث نه چې دا حدیث رقم دی 523 رقم الحدیث په رقم کې ذکر کړی دی په سنن خپل ترمذی کې او امام مولا علی قرن رحمۃ اللہ علیہ په مرقات کې راوړی د علي رضی الله عنه د قاصر چې څوک تاسو مستی شپږ رکعات وکړي. لہذا دا خو د علماء هغه مذاهب هغه نمونه تاسو ذکر کړل شو چې امام او ابو حنیفه رحمۃ اللہ په نسبت سلور دي هغه دغه سلور والا روایتونه استدلال کوي او د امام ابو یوسف یا د دوه صاحبانو په نسبت هغه شپږ رکعات دي یا خو جمع کوي په مابین د روایتو کې چې په روایت کې سلور ثابت شو بلکې دوه ثابت شو او یا چې کوم دي د علي رضی الله عنه د اثر نه استدلال کې دویم نمبر کې چې هغه دا شی تاسو کې څوک د جمعې وروسته مونځ کوي نو فلیصلي ستن هغه دې څوک شپږ رکعات او دا روایت امام مولا علی قاری فرمایي وهو مختار الطحاوي دا مسلک چې د جمعې لمانځه وروسته شپږ وشي دا امام طحاوي غوره کړی دی. وقال ابو یوسف امام یوسف فرمایي احب الی ان یبدا بالاربع امام ابو یوسف فرمایي چې اول په څلورو شروع وشي یلا یکون قد صلى بعد الجمعه مثلها ځکه چې دا په دې کې واقع نشي چې پس د جمعې نه داسې مونځو کې چې هغه په مثل د جمعې نه یعنی پس د جمعې نه دوه رکعاته ونکړي ځکه هغې نه ما تاسو ته ویل چې عمر رضی الله عنه به مکروه ګڼل دا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام محمد رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه د مسلک تفصیل شو او د هغوی چې کوم دی هغه دلایل شو او تاسو ویلي صاحبینو قول نقل کولو کې زموږ احنافو اختلاف کړی دی. دغه اختلاف مې درته وښودو چې مولا علی قاری رحمت الله علیه څلور رکعاته قول د امام محمد امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام ابو حنیفه ته منسوب کړي دي او د شپږو رکعاتو هغه صرف یوازې امام ابو یوسف ته نقل کړی دی او د معارف السنت په حواله مې ته ویل چې د صاحبینو په نسبت شپږ رکعات دي او د امام صاحب په نسبت څلور دي. لهدا دغه اختلاف پکې شته. زما لاس کې بل یو کتاب دی دغه کتاب فتح القدیر جلد نمبر 2 او صفحه 67 په دې کې هم دغه روایت راوړي چې په صحیح کې دا حدیث راغلی دی عن ابن عمر ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين چې نبی اسلام بارک پس د جمعې دوه رکعاته مونځ کولو. ابو داود کې ویلي دی ابن عمر نه چې ان اذا كان بمکه کله چې ابن عمر سره مکه کې وو فصلى الجمعه جمعې مونځ به وکړو تقدمه مخکې به شو فصلى رکعتين دوه رکعاته بیا وکړو ثم تقدم بیا بل ځای ته مخکې شو فصلى اربع بیا وروسته چې کوم څه وکړل څلور وکړل نو دې بیا فرمایي لاندې فقال ابن عمر سره ویل كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ذلك نبی رسول الله دغه څه کول شپږ رکعات هغه ثابت شو چې شپږ ثابت شول او فقط اثبت ستا بعد الجمعه بمکه ابن عمر سره دا شپږ رکعات پس د جمعې ثابت شول په مکه مکرمه کې نو دی وایي دا امام فتح القدیر ولا ابن الامام پس ظاهر انها سته ظاهر خبره دا شوله چې د جمعې نماز وروسته شپږ رکعاته سنت کول پکار دي شپږ رکعاته سنت پسې کول پکار دي. بیا لږ لاندې وایي فهذا البحث يفيد ان السنه بعدها ست ودا احادیث چې برکم تیر شول دا بحث چې پوه شو وایي د دینه دا خبره پیدا کیږي چې سنت پس د جمعې د مانځه شپږ دي او قول ابو یوسف دا قول د امام ابو یوسف ته وقيل قولهما ایا قیل ویلی دي چې نه د امام ابو یوسف یوازې نه بلکې د امام محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته ویل چې د صاحبینو د مسلک نقل کولو کې زموږ د احنافو کې دنه هغه اختلاف شته دی نو یا خو یوازې قول امام یوسف ته شپږ رکعات کول یا د صاحبینو دی و اما ابو حنیفه فالسنه بعدها عنده اربع او د امام حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې پس د جمعې څلور رکعات سنت دي اخذا بما روي عن ابن مسعود د اخذ کوي په هغه روایت باندې چې ورکړی شوی د ابن مسعود څخه نو کان يصلي قبل الجمعه 40 وبعد 40 چې ابن مسعود څخه د جمعې لمانځه مخکې هم څلور کول وروسته به هم څلور کول مخکې تاسو ته حواله نور کتابونو هم دا روایت ویل دا چا نقل کړی دی هغه کې صحیح مسلم روایت نه استدلال کوي امام صاحب
چې اورس فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلى احدكم الجمعه هر کله تاسو څوک جمعه مونږ کوي فليصلي بعد 4 رکعات پس د جمعې منځ نه دي هغه 4 رکعات مونږ کوي او دا روایت صحیح مسلم کې راوړی دی ابو داود شریف کې هم شته ترمذی کې هم شته نسائی کې هم شته ابن ماجه هم شته امام احمد په مسند کې هم نقل کړی امام بیهقي هم نقل کړی دی او دغه رنګ چې کوم نور کتابونو نقل کړی دی چې اورس فرمایي نبی رسول الله فرمایل چې څوک تاسو کې د جمعې مانځنه پس مونځ کوي نو فليصلي بعد 4 رکعات دا غي 4 رکعات وکي نو نشور دا راوته چې د صاحبانو د فرهم خپل دلایل دي چې هغه یا جمع د ما بین روایتونو کې یا اثر د علی رضی الله دی او په تقدیم د سلورو کې او په تاخير د دوه کې هغه د عمر رضی الله عنه روایت نه کوم استدلال کوي دا اثر نه د بد غنل چې پس د جمعې منځره او مثل د جمعې منځره موږ کړی شي دا رنګي ما سره دویم کتاب دی د نصب الرایا او دا غي کوم دی جلد دویم او صفحه د 215 په دې کې چې کوم دی دا اختلاف د علماو ته اشاره کوي چې دی وی وسنة الجمعه ذكرها صاحب الكتاب في الاعتكاف وي صاحب د هدايه ورستغه جمعه تعداد ذکر کړی چې سنت جمعه سوري په باب الاعتکاف کې فقال السنه قبل الجمعه 4 ویلی دي چې سنت د جمعه مخکم څلور دي او بعدها 4 او پس تنه سوري هغه څلور دي نو دای د امام ابن فرح رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی او ویلاندې آثار پسې راوړي دي حدیث راوړی دی صفیه بنت حوینا فرمای صلیتو دا راویه فرمای راویه چې هغه صافیه ده صافیه فرمای چې رأیت صفیه بنت حوی صافیه روایت کوي او رأیت صفیه بنت حوی دا ما ولیدل چې صلت 4 رکعات دي 4 رکعات منځ کو قبل خروج الامام للجمعه امام د خروج د جمعې مخکې وګوره دې روایت کې ثابت شوه په مخکې درس کې دا ویلې دې روایت نن دا معلومه شوه چې جمعې منځنه مخکې 4 رکعات دي ثم صلت الجمعه مع الامام رکعتين به امام سره 2 رکعات د جمعې کو وګوره د جمعې مخکې ثابت دا 2 رکعات دي 2 رکعات دي جمعې مخکې هم 4 رکعات وکړ شو د جمعې 2 رکعات شو مخکې یا 4 پکار دي عند الامام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ آیات نه کوم دی شپږ رکعات کول پکار چې 4 مخکې او 2 وروسته عند صاحبین یا عند امام ابي يوسف رحمۃ اللہ علیہ اما السنه التي بعدها او هر چې سنت وي د جمعې مازه فستي ففي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه وفي صحيح مسلم کې دي ورسره فرمایي چې نبی رسول الله پس د جمعې مونږ کولو رکعتین په بیت په خپل کور کې هغه 2 رکعات به راوړل بل روایت واخرج الجماعه الى البخاري وي سیاسی تو کې 15 غوڼو ذکر کړي خو صرف بخاری نه راوړل حدیث دار امام اورس حضرت اورس فرمایي قال صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صليتم بعد الجمعه کله تاسو د جمعې منځ فس مونږ کوي فصلوا 4 رکعات کوي دې ټول دا ثابت شو چې د جمعې د منځ وروسته امام فرحمت الله په نسبانه شپږ رکعات 4 رکعات مونږ کوي او دغه لپاره چې کوم دی ګڼ روایت دي ورګي اصل الكتاب ده أدلة الحنفية ده دي صفحة رسيكاون دي کی باب لگی باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدها بیا پای کی په صفحه 252 باندې روایت راوړي چې اورس فرمای قال صلی من كان منكم مصليا بعد الجمعة سو کی تاسو کې مونږ کوي پس د جمعې د منځنه فليصلي 4 دې 4 رکعات مونږ کوي 4 رکعات او دا حدیث راوړی دی ټول سیاسي تو کې امام بخاری صاحب نه راوړي امام مسلم صاحب ذکر کړی امام ترمذی ذکر کړی امام داود ذکر کړی امام ماجه ذکر کړی دی امام نسائی ذکر کړی ټول ذکر کړی دی په پنځو کتابونو حدیثو ذکر کړی امام بخاری صاحب نه راوړي دې دا ثابت شو چې نبی اسلام مبارک امر کړی تاسو کې څوک مونږ کوي پس ته جمعې 4 رکعات دي دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر دلیل دی بل راوړی د عبد الله بن عمر عنه انه كان يصلي قبل الجمعه 4 لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعه ركعتين ثم 4 انور ځان هو مخکې د جمعې منځنه 4 رکعات کول سلام به بګنه ګرځاو په میز کې بلکې په سلام به 4 رکعات کول او بیا د جمعې منځنه ورسته 2 کړو او بیا به کې 4 کړو او د قریباتو دم ذکر کړي په صفحه 252 کې
امام طحاوي ذکر کړی دی په شرح الآثار کې باب الجمعه په کتاب الجمعه کې په باب التطوع بالليل والنهار کیف هو کې دا کتاب ولوي اسناد صحیح. او دغه رنګه دوی روایت راوړی دی عبدالله بن مسعود صاحب نه چې دوی خلکو ته امر کاوه چې لمونځ کوئ قبل الجمعة أربعا وبعد أربعا مخکې جمعې هم څلور رکعته وروسته جمعې هم څلور رکعته. امام ابو رزاق راوړی په خپل کتاب کې باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها کې واسناد صحیح. او دغه رنګه امام طبراني رحمة الله په موجم کبیر کې هم ذکر کړی دی. او دغه رنګه بل اثر راوړی دی د عبدالله ابن مسعود رحمه فكان يصلي بعد الجمعة أربعا چې د بل جمعې نه وروسته څلور رکعته کول. فقدم بعده علي پس د علي زنه راغی فكان اذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين چې د جمعې لمونځ به وکړو د وروسته به بیا دوه رکعته کول و اربعا بیا به د دوه رکعاتو پسې څلور رکعته کول شپږ شو. فعجبنا فعل علي دې متعجب فعجبنا فعل علي علي زنه د پیل متعجب کو فاخترناه ودل راولکو. رواه الطحاوي امام طحاوي رحمة الله ذکر کړی دی په شرح الآثار کې اسناد صحیح دی. باب التطوع بعد الجمعة کیف هو کې دغه باب دی. دغه بل اثر راوړی د علي زنه انه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي ستا څوک چې تاسو کې مونځ کوي نو هغه د جمعې نه وروسته شپږ رکعاته وکړي. او دا اثر راوړی امام طحاوي په شرح الآثار کې باب التطوع بعد الجمعة کیف هو کې اسناد صحیح دی. نو دې هم ثابته شوه چې پس د جمعې نه هغه شپږ رکعاته کول څلور رکعاته کول دي د امام ابو حنیفه په نسبت یا شپږ رکعاته کول دي امام ابو یوسف رحمة الله علیه په نسبت دي. دې روایتونه هم معلومه شوه. زما لاس کې بل کتاب دی هغه آثار سنن دی او صفحه ده د دې 267 په صفحه 267 کې د باب لګي باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدها. پای کې بیا د روایت راوړي د ابو هريره قال قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. دغه روایت راوړی چې څوک تاسو کې لمونځ کوي پس د جمعې نه دي هغه څلور رکعاته وکړي. او د عبدالله بن عمر څخه روایت راوړی دی کان يصلي بعد رکعتين پس د جمعې نه منځ نه به هغه دوه رکعاته کوي. دا ټول سیاسي تو ذکر کړی دا روایت. او بیا د بل روایت راوړی بل تاسو مزګر سبا چې عمر څخه قال اذا كان مکه ته چې کله مکه باندې وصلى الجمعة چې موږ به په مکه شو رکعاته وکړو ثم تقدم وصلى أربعا دوه سو بیا څلور مدینه واذا كان بالمدينه صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين. کله په مدینه کې ونه بیا کور ته راغی دوه رکعاته وکړو ولم يصلي في المسجد جمعه کې نه کوو. فقيل له چاته ویل چې دا څنګه عمل فقال دوی له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نبی اسلام دا څنګه کول یعنی اول به دوه رکعاته بیا به شپږ رکعاته کول. نبی اسلام شپږ رکعاته ابن عمر ځان ثابت کړو او رواه ابو داود امام داود نقل کړی او قال العراقي اسناده صحيح او حافظ العراقي وایي اسناد صحیح دی. دغه رنګه عبدالله بن عمر نه بل روایت راغلی انه كان يصلي قبل الجمعة أربعا جمعې مانځه نه وروسته مخکې به چې کومه ده څلور کول هغې به پس په سلام سره ورته پیغمبر سلام به کوو. ثم بعد الجمعة رکعتين ثم أربعا بیا به دوه رکعته وروسته کول او بیا به څلور کول. رواه الطحاوي امام طحاوي نقل کړی اسناد صحیح. او دغه رنګه بل روایت د مسعود صاحب راوړی صلی الجمعة بعد ما سلم الامام چې کله امام د جمعې مانځه نه سلام وګرځاو مدت یې ورنه وروسته مونږ وکړو اربع رکعات څلور رکعاته امام طبراني راوړی دی صحیح دی. او بل روایت راوړی دی چې عبدالله ابن مسعود عنه به و چې موږ ته امر کولو چې تاسو لمونځ کوئ قبل د جمعې هم څلور رکعات او پس هم څلور رکعات ابوالرزاق ذکر کړی. ټول روایت راوړي کوم چې ما ذکر کړل مخکې او مقررو په دې او باندې ذکر کړ چې د کتابونه ځان ته پیدا کړئ او پکې وګورئ. د ټولو غنچوړه خلاصه دا شوه چې مخکې هم د جمعې د لمانځه نه څلور رکعاته کول پکار دي او دغه روایت ثابت شو او د جمعې دوه رکعاته فرضي لمونځ د پیغمبر ټول اتفاق دی. او وروستو ته هم چې کوم دی نو یا څلور رکعاته کول پکار دي چې په هغې بیا هم د علماو قول ذکر کړل صحابو هم ذکر کړل چې پلاني پلاني مذهب دی پلاني پلاني قول دی. آیا د شپږ کول پکار دي چې د امام ابو یوسف صاحب قول دی د امام عطا دی د نخعي دی داسې مې ذکر کړل. لهذا کله امام ابو یوسف رحمة الله علیه په مسلک باندې عمل وشي د جمعې لمونځ به بیا 12 رکعاته شي څلور به ترې مخکې شي دوه فرضي لمونځ شي شپږو او څلور به پسې بیا وروستو شي شپږ او څلور لسو او دوه پسې بیا وروستو شي 12. او کله امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په مسلک باندې د جمعې لمونځ به بیا 12 رکعاته د جمعې وشي څلور رکعاته مخکې بیا چې 2 رکعاته فرض او بیا چې 2 رکعاته څلور رکعاته سنت
په دغه طریقې به د چې بیا غوځه